بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر سے ابن روایت قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار دي أنصار خاندان قبيلنا يوا خزوا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نے تپوسو کو یا رسول الله الا اجعل لك شيئا آیتو د پاره چې جوړ نک تقعد عليه صاحب نے بیان تقریر د پاره کینی فإنني غلاما نجار زکه مو غلام د نجاری ولا کور کی قال پیغمبر اسلام ته نشته کته خواخی نه کا خواخ دی جوړ بکی د شوتنه سره ته بالکل جوړ کې چوت ته پیشکش وشي ډایرک ورشن غوړی د سیا نه پکور قال بيس فعملت له المنبر منبر وتجرل فلما كان يوم الجمعة کله سه د جمعې ورش وقعد النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما شو على المنبر الذي ماغه منبر بني صنع وتجر شو فصاحت النخلة التي مخکې پیغمبر علیہ السلام یو کجوري ولا تانه غوندي وسټه وا سکاله به تقریر کول وی لوړی بنی و اماغه بنی به لسونه لګولو یا ماغه بنی ست طریقې سره ټیک لګولو سکاله د منبر جوړ شو نو دغه کجوري ولا سټی ته ضرورت نشو پیښ کنه دینه پیغمبر علیہ السلام لری شلو نه دا سټ ډیره سخته په جاړو شو ول د سې لګیدا لکه تو بیل سمانج نه چو د نشي لکه مشوم په سلګي څه شی به ساره کریږي نه یو مخه مروار شي سمور پلور ته ګیلا کوي یا څه د طریقې سره مروار کی څه خوښ شي ونه روخلی به سره خو لیکيږي نه به د جاړو سره سینای د غاغونی وبوسي غغونی وبوسي اکول میرا غونډي شي به ټول شي د شته کیږي وسره کنه سلګای کې نه د شته د سټا په سلګای شوله پیغمبر علی صلوات و سلام خپل سینې ته نږدې کړله نه دی هغه ول د سلګي په کارور شي کنه قیامت پرې و علما فرمایي نفصاحت النخلة التي کجوري ولا هغه سټه په چاغو شوله او په ویر شوله او په جاړو شوله په سلګي شوله کانه یخطب عندها پیغمبر سماغه ته بنږدې تقریر کولو حتی کادت نږدې شو چې د ډېر سلګي او د حقونه ان تنشق په مان چود نشي او ټولو خلکو کتلی و فنزل النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم د منبر نو ترکو شو حتی اخذها روین وللس کی فضمها الیه سینې ته ورملو کله کوم شوم سړی راوخلی خلیای کی فجعلت تئن انین الصبي دی اغم شوم په شون دی په سلګی شوله ان یئن منا سلګی کول تنبیزای کی واوز وز ورور او جاړو کی ان یئن انین انین منا جاړو دی حسی ولا بچای یا دی ورغومه سی د وړو ورغومه دوس د کوم نارای وس کی کنه او شودونه وګش یا وزي بس کله کله نه راغونه وزو بس یو غاټه بغوده نمغه اوست انین نه لشي نو فجعلت لګیا شو د کجوري سټه ته ان انین الصبي دغه مشوم په شون دی ننګو شروع کړله الذي يسكت ساغه چپ کول شي چپ شبچه ویل جوړ د شته څه چپای سکت سکت تسکیت معنا چپوال کله مشوم جوړي بیا بوته اډر کی سکت هذا الصبيه دا مشوم غلی کده سی برابر کی سکت حتى استقر تغنى بعد د کجوره چشوله برقرار ش سکونی راغلو قال بیس فباکت دا جړیدل علامه کانت تسمع من الذکر پیغمبر اسلام له ذکر خطبه و غیره د شون بیردلوندی بن جاړو شو زدا خمونه لري شولو مختباب دا باب شیر الامام الحوائج بنفسه دی باب کې خاص د امام خلیفہ و غیره چوغ هم دا ځون ته حوائج ضرورت ولا شون په خپل بندي خلی دی کې د شرم هیڅ خبره نشته بلکې هر سړی ته په کور د خپل کارونه په خپل بندي کوي وقال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر پیغمبر علیہ السلام دی حضرت عمر نو خستیو وګوره په خپل خستو واشترى ابن عمر بنفسه وما ابن عمر سيبا خست وقال عبد الرحمن بن ابي بكر سيبوي جاء مشرك بغنم مشرك سړی غوزي غاډي راوستلی فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة
پیغمبر اسلام یوه وزه اخیستې وه. واشتره من جابر بعیره، او د جابر صاحب نه هم پیغمبر اسلام موخه اخیستې و، بیا ورته دوباره واپس کړه، روپۍ ورته واپس کړي، دې ته نوازش نیل شي. نو وګوره دې کې دا خبره موته شوله چې ځان لوی لوی ما کوي. ځنه خلکو دا دي ځان ته په خپله اوبه نه راخلي، که زه اوبه راواخلم دوره غټې جامې کې به موته خالی وګوره اوبو ته خپله پاڅېدلو، که پاڅېدلې کومه داسې غټ سړی دې دنیا کې خو ټول خلک واړه دي د الله په نظر کې هېچا یې ذات نشته سوا د متقي سړي نه. که څوک متقي وي غلام یې خدای ته به ډېر خوښ وي، د هغې بادشاه نه څه متقي نه وي. د الله نظر ځان ته شاید او د خلکو له نظر ځان ته شاید الله نظر کې بېله ممیلې دي. نو دی سهار سړی د دې تامې کې ونه اوسي چې یارې کمو ته مساله واچوي، کمو له کیړۍ سیده کي، چپل سیده کي، یارې کمو ته لیاره پرېږدئ. ته ویلې نه پرېږدې لیاره اخر ته راغله کوم ځای نه یې بارې کې روان ده لیاره نه پرېږدي، یارې د موته به کوشي خیر ده چې خړو ده، ته ویلې نه کوزېږې څه چل ده. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي، مختد خبرت رشيوة يهودين شخص طعاما نربشي مربشي بنسيئة پنیټې کې، نیټې مانا د یو نن سبا ولا نیټې نه دي مور څه خال شي خالي پنیټوي خالي چې لګي لکه کیست کې به درکم قسطونه مطلب دا د 100 روپۍ بوره صدر کا دین سره خستو نسیمنه بيدین ورهنه درعه بيزغر وسريخي و. باب شرط دواب، شرط دواب نه د دواب دا چې شو دوابا خو نه ده کنه، شرط دواب باب نه شد سیدا والحمير د زناورو خستل او د خرو خستل. مختی و اذا اشترى دابه او جملا، کله سړی وخلی زناور وسولو یا وښول یا بل شای وهو عليه د کوم سړی دی خرڅی دا ور باندې ور بنیا، هل يكون ذلك قبضا یا مشتری وخستلو د شای ور بنی پوسنه سپوراو نه آیا د سپریدل دی اواله نه، هل يكون ذلك قبضا دا به قبضه شمرل شي قبل ان ينزل څه د بیعونه نه رکوز کنبوي یا دون رکوز نه. وقال ابن عمر رضی الله عنه، ابن عمر صاحب سے فرمائے قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، عمر صاحب تل بعنيه يعني جملا صعبا، صدقو مخ ډیر سخت کنه و داری نه لګتی وای او سړی شون غورځي تنفر ورکی د نفرت کوي د مو بني خارس کا به خارس کړه به صحیح شول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور بن لوس مو سویل اونده شته لاخت سره به برابر شو ور کی سرکشی نشو پوتې خاوز د ګوره د ځکه یو سړی د ګوړې در بني خاص کړ دور کې ور باندې نو استخپل رکوز نه شوا یا د چال د زید ګوړه د خالد ور کې نو استوالو دی خو نه د کنه ګوړه دیونه واخستل سره ور کې نو است خو بس قبضه شوندې ته د قبضه شي قبضه خو دې نه شي ز سره واخل جیب کې وچای یا مثال یو جنوار دا هغه سړی خاص کړلو دور بنی اواله نه نو است لکه خار یا اوس خو بس قبضان دي تیر شنو ور کې سپوتی کسرنا نه قبضه کوي هغه به ځون ته خبره ده غا کیږي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان نه ده كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دا فرمای كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات ز پیغمبر سم سره په غزوه کې او جنگ کې غزا تختل شي چې پیغمبر اسلام شریکه جهاد تل شي جنگ تل شي فابطع بی جملی مو وخ ډیر سستان بکیدلو دا ما خبره دوست کوي کنه پیغمبر سمونه وخت به واپس و خیر کو روپیا ور کړل فابطع سسبتلن بی ز جملی دی مو وخ فابطع بی جملی مو وخ بزورورو بتلن واعیا ستړیا کڼو سرت لالو نه کشي نه بدلو فاتا علی النبي فاتا علی النبي صلى الله عليه وسلم اته پیغمبر سمو بنی روغله نه راتلو فقال ویل جابر فقلت نعم او جی قالت ما شان کڅ چاله د شدید څ چاله خلکو نو ورسته کیګلون دی لیکلی کنه ما جرى لك څ شدید حتى تاخرت عن الناس خلق دنوه ته توس ورسته قلت متل سابطع علی جملي واعي وخستړه کړه او ورور مو بیاي سیدنا شان شوا دا شلام د شلام فتخلفت نو دیو جن ورسته پوتې شول فنزل پیغمبر علی السلام را کوشلو
یحجنه بمحجنة یحجنه بمحجنة وګوره وم کتلو چې شتل شي یحجنه بمحجنة څه معنی ده پیږي په یحجنه دسی لخته ور ویل شروع کړل بمحجنة هغه لخته صد ساری کوګ وی مغه تل شي امي خور کې وچی دا کله کله شاید څه نصیب به لخته سره یو مخ شرکاوی نه صدا لخته دسی لګ لګ ور لګای تیزه تیزه کنه دی سرا بیا تیزیږي شاید یحجنه بمحجنة لاخت سره د سی ورواله سلواله په د سی ویرډاله په معنی دا غ سره بتیش ثم قال بتل اركب وسپورش په پاراکیب ته ز په سپور شول فلقد رايته يسبم دا قتلوا اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سونه مدثر منی کول ورو درواله متیس تیز براوانو قال برن جابر سے تاسو که تزوجت واده دي کړي دي تزوجت دي چې خدا ما کوشن مارک نه لګي کنه سوالی نشان خو دي کې شته ده قلت مدل سنه عما کړي ده قال برن تاسو که بکرنم سیبا صاحب کراده ک سیبا ده قلت مدل بل سیبا هغه خزمخنه ملو خزده بل شونه پوتی شهیده قال ویل صافلا جاریه وی کومره خزي سره د واده کړه تلاعبها ستو باغی سره مینه محبت کول او تلاعب کاغه به تو سره شي کوله مینه محبت و غیره غیمی به سره کوله قلت مودل ان لي خوات یا رسول مو خیان دي او خیان ځکه سړی بیا کم عمر ولا خزوا کې به د خیان دي سره جګړه کوي طبيعت سره جوړ نه رسی نه لک زیات عمر ولا خزوا کې به د خیان دي نه سمبليږي نه په حباب تو ځکه مو غوښتل ان اتزوج امراه سیوا د سی خزوا کند سی عمر ولا کن تجمعهن صد ټول رجم کوي پام پستی وتم تشتهن وتم شتهن سارو ته ګمنځي حفاظت کې نور خیال ستي آداب ورزده کوي کام ور بل هغه خپل لړکیږي سمته د بن رزده کوي وتقوم عليهن او دیغو نگرانی کې کسي پس په لیکلي تصلحهن اصلاح کوي شناغوتو نه منی کوي قال نبی عمر سے اما انك قادم تخبستون کای کوړه کنه اما انك قادم سفر نه مرونی مخ جهاد نه رونی کنه انك قادم تخکور تتلون کې نس فائدہ قادم تکور تسلو شي کنه فالکیس الکیس وخيرتوب نه کور خلا فالکیس الکیس کیس نه د کیس بټوي تل شي کیس ته زبر سره شي فالکیس الکیس وخيرتوب نه د کور خلا سمانه وخيرتوب نه د کور خلا څه چال شوای کسانګي سړی زړه کې سوال پیدا کیږي معنا دا د سیاري موتی تاسو خلک لری پوتې شو سفر کې ډېر ټیم موشولو ناغه دی واجنه د شیشي څخه کله کله سړی ډېر پوتې شي بیا طبيعت ر برابر شي عمده شیطان کیدا شي وختم اختصار شي صفای مفای وغیرہ سړی وکړ شي ثم قال بيونه تاسو کې تبيع جمل کده وخت خرڅای قلت مدل نعم ویلنا خرڅوین فاشتراه مني باوقيه مونږ د وخه په یو اوقیه کې وخصله اوقیه سو درهمي سالويخ درهمي حشي کې اشتو دي ایدا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل پیغمبر سم یمونه مخکې رغله وقدمت بالغدات زبیا صابور رغلنه فجئنا الى المسجد اسمو بیا جماعت تر ولغه زمانه کې چوک بس سفر نه تل جماعت کې بيدوار وکته نافل کولم دا طریقه ده سکور ول خلکو ته پاته ولګي پلانکای غله ده نسپای مفای کې زوی برابر کې ځونو ته جوړ کی وغیرہ فوجدت على باب المسجد جماعت دروازه سره پیغمبر سم بیا وکته قال موتیل الان قدمت نن رغلی وسرلی قلت مدل نعم قالوا سپدع جملك وخ د پرېګ دوا دځي کې پرې د وادخل نوزه فصلی رکعتین د رکعت نفل وکا فدخلت فصليت منزما کو نوتم فامر بلالا بلال صاحب ته حکم وکړل سيزن لي وقيه چې پیغمبر سم کومه نو کې د و خسته وکنه هغه تیر سوز د سي چالو ک بلال لاړشه د پرېوا وقيه دراهم تیار کا یعنی صالح دراهم متوګره وقيه سونا سپین متوکسه فوزنا یا فوزنا الشفوزن لي بلال ناغه مت خو وزن کړلو په ارجه خلیف الميزان متلاغونی زیات تل کی وچولو په ارجه همنه رجحان ورکړل معنا زیات تر تل کی کړلو سلک شای خیر د زیات شي فن طلقت چې زراون شو المنزن بعد د و خیرنه خسته وکنه روپې رته ملو شو وخ باس ما غوښول د جماعتنه ورچینو حتی ولیت څکل زراون شو د سلګ لوړل د شو سړی کړي بس رواني
فقال ویلس ادعو لجابر جابر ته راوغړی ادعو لجابر جابر ته سراشي قلت انس الان يرد علي الجمل کدا شي اوس برته وخو پس کې لکه خواخي نشول دوی اوقيه کې هو لم يكن شيء ابغض الي منه خدو خو متنو خواخزه خدو ورور تل مخکي کنه قال پیغمبر سید نه خود جملک وخ دا واخلا ولک سمنکم روپې مسدر کړي غای توشولي باب الاسواق التي دا باب دا غو بزرون متعلق كانت في الجاهليه جاهلیت زمانه کې دي زینو کې بخال جمع کېدلو جاهلیت معنی اسلام ول دور نو شروع شوا پیغمبر اسلام پیغمبري ولا اعلان نه شو احکارا ناغه ټیم کې خال بده غزینو کې جمع کېدل شون به خرڅول میلې بلګي دی ورکی فتبايع بها الناس في الاسلام اندو زینو کې اسلام نه بعد خلکو خرڅول کو زګه زوی خنه پلیتیږي چې سره کنه مازی بیا خرڅول خستل جایز دي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس يبي كانت عكاظ ومجن يمجن كسي دوړ وذل مجاز د درې بزرونه عكاظ مجن يمجن مجن يلشي مجن يلشي اندشه د دریام ذل مجاز اسواقا في الجاهليه دا جاهلیت زمانه کې خلکو بزرونه د تجارت کولو سوق ته سوق ځکه د هر شاعر وړل شي سوق منه راوړل په معنی ده فلما كان الاسلام کله د اسلام دور روغله صحابه وزله کې دا خبره پیدا شو سیر دوه مغه بزرونه کې مخکې شراب باخر سي د خنزیرون وغیرہ د نور درشون غنده پندشون اور کې کو پر شرک خلق برتلو کوس مدي تجارت کو غنو خبره ته نوي تاثم من التجاره فيها په دغه بزرونو کې تجارت کول نه کراکه غونې واکړه تاسم من زون یعنی غنو کې ونه ورزدي تل شي تاسم من زوني غنو ولا وشمل سره غنو نه خو نه شي زدي جو غنو خو به نوي کنه فانزل الله على تعالی د آیت نازل کو نه ليس عليكم جناح دي کې سو غنو نشته تاسو کولای شئ قال په مواسم الحج یعنی موسم د حج کې به خالص د بیرتلو تجارت ولا سامان بیا راوړلو حج عمره بیا او قرأ ابن عباس کذا ابن عباس باندې شته یلی یعنی د شیطایوتی تلاوت کړه دا باب دا باب دا په بیان دي چې کې شراء الابل الهیم او الاجر بالهائم المخالف للقصد في كل شيء شراء الابل الهیم دی هیم وخستل الابل خوختل شي کنه الابل منوخ هیم دی احیم جمع د حاشیه وګره چې نمبر کې لیکلی کنه والمؤنث هیما هیما خزی تل شي ساریونه پریونه ایما بی بی خال کی گدی کنه د مبنا کی گدو خزوتا هیما هیما چې تل شي وګره احیم منه د هو الذي سبو الهام وهو داء دایو بیماری د دینه بیا تند و تعالی گم د شتا د اوخ چې شی لیونه غونی کیږي ته گئی بس کله و په لمنډه کې کله بل پلاریون ونی او الاجر بیا هغه وخه ساچ شوی خرخ وته لګیدل اجرب جرب خرخ تل شي جربه من خریشي وخه وځي کې تاسو د الهیم څه د الهائم د کسي الهائم مفرد د ټیک شو المخالف للقصد بكل شيء يلتقي تشيخ مرادونه شدا المخالف للقصد بكل شيء نار شي کې د مخالفت کې ته شړای و په لسی بل پلا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سبي كان ها هنا رجل دازي سړایو دازي من دي کې نو سیدا منا ما غټي مل خبره کې زدازي سړایو اسمه نواس نامه نواس وا نواس نه د نواس تا وكانت عنده ابل هيم هغه سرنده شته خون وجيبا جيبا بس کله بیو پله د منډه کله بل پله فذهب ابن عمر سیب لوړل فاشترى تلك الابل اغا و خونی و خستلو یعنی کوم څه د شیطو من شریک له د خپل مرګری نه مې دي نه د خیلی فجاء الیه شریک د مرګر او دی ورز رول د کوم سره شرکت کی څو شیونو کی شریک وسره فقال وتلس بيعنا تلك الابل مخمغه و خون خارس کړی دي فقال دیونه تاسو کو ممن بعتها ته چوبني خارس کړی دي فقال غلس من شیخ کذا وکذا پلنکی سړی بندي شیخ استوس تل شي عالم تل شیخ زمانه کې بوډا تل شي بس پلنکی باندې مخالص کړی د سیده سړای دا فقال ابن عمر سبتل سويحك ذاك والله ابن عمر تو ته د الله نیک الیار وخی ويحك دی معنی د ستابو بربود شي معنی خدای خدای ته الیار وخی نه ذاك والله ابن عمر داخل ابن عمر سیب دا کنه د چی کوي
فجاء وترول فقال تلسی ان شریکی باعک بلنهیما ای حضرت سیبی مو ملګری تو باندې د شیطان خون خالص کړی د صدیق کروبر دور نه دی ولم يعرف که خطی پیژندل نه یبود نه مفی غړو قال نقول سپستقها استاق یستاق چشتل شي بدللی تل شي کنه فاستقها استقها دا اصل کې استاق یستاق استاق استقها بویزه فلما ذهب يستاقها سکل غلګیا شو د سيزون سره روان کړلو نسی قال وتل صداها پرېګي د رزوینا مخ شول شي رزوی به قضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پیغمبر سم په پیسالی باندې غت شده لا عدوا سوا بیماری دی وشینه بلته نه لګي سمع سفیان عمرا دا خبر سفیان دی عمر نور دی لا عدوا څه معنا ده لا عدوا باندې 8 نمبر لیکلی کنه لا عدوا کسی مختګوره خشی کې واسه تفسیر لقول رزوین بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بحکمه بانه لا عدوا سیوشینه بل شي ته بیماری نه لګي نه دا وخ په خپل باندې هم دا کنه اهم د دې ته بیماری لګیدلې دا ریانتو بل څه دماغي د شاوي یا مثلا خرخی وخت وخستلو نه کتو خاصه دي کې بیا کتو نه چیل څه خیر د بیا ته واپس که خپانه شي نه کنه کې واپس نشته یا کاغذ دی کنه واپس کو خیر د ما غوړه خیر ده نه دي کې څه پروا نشته که چې صحیح کې دا مضبوطه کې دا وي نو بیا خو ته خاطه کا کې د کمزوري به د سي ځوین لري وسی ځکه سزنه خلکو انده ګمون د سدي سړي زوکومو زه ته نږدې شو اندینه رته ولګیدل دا رته واخې سدي نه خطو ته ولګیدا کنه یا تو نه دي ته ولې دي ته چې ته نه لګېدلې وه ته وایې چېرې دو خوا بل سړي ته نه بل سړي نه لګېدلې وه هغه ته چو لګولي ته به اخر کوم ځای باندې ودرېږې بریک به دې ولګي که نه به دې ولګي باب بیع السلاح فی الفتنة وغیرها دې باب کې دا ښایي څه د فتنې والا ټیم راشي یعنې مسلمانانو کې جنګونه یو طرف ته مسلمانان دي بل طرف ته د خپل منځ کې څه بدۍ مدۍ ده جګړه ده دې ټیم کې یو سړی راول اتفاق خلي چې ټیپاک را باندې خرڅ کا اوس دا ټیپاکونه چې خسته شي که نه شي خستل نه خستلی شي که نه شي خستل علما فرمایي چې داسې حالات کې دا سړی د په یوه باندې هم ور خرڅوي دواړه فریقه مسلمانان دي بل طرف ته مسلمان دي طرف ته مسلمان دي نه دي کې په یوه هم ور خرڅوي که دې ډېره مجبورې شي بل شي ته خرڅه کړي که بیا د فتنې ولا دور څه نه وي یا د ضرر خطرانه یا تو ته پاتې دا سړی ډاکي نه کوي چې دا تفاق ور کې بیا خو ډاکي کوي خلکو باندې رچڼوایي سړی به ته روپۍ چې کدا شي ته ملانو بیا خرڅول شي مخدي سواکاریها عمران بن حسین دا لفظ وګورئ چې حسین لیکل ده کنه سواد سره ده خو کدا ټکا عمران سره نشي ابن حسین رو نشي کنه ابو رشي ابو سره بیا غځي کې به حسوین یا یو ښه کنه سواد لاندې به زیر ټیک شو عمران بن حسین رضی الله عنه مکروه ګڼل ده بیعه فی الفتنه چې فتنه دور کې واسره نه خرڅي ده شي شاید څنګه بل مسلمان ته ضرر راسي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أبو قتادة ولا مولى دو دي چون نقل کی عن أبي قتادة قال دائی خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتلو عام حنین د حنین په جنگ ټیم بنی حنین ولکم جنگ کې دلو د ماکی و غیره دا زنګونه نږدې سره شي د غزوه طائف د غزوه حنین و غیره سکله پیغمبر سم مکه فتح کنه هغه نه بعد د ټولي علاقې به فتح شل حنین غزوه او تاسو غیره سره نږدې شي دي فاعطاه يعني الدرع صغره و او تعبیر کړه فبيعت الدرع يسبه د صغره مخار سکړه فبتعت به مخرفا مو به سره بوغ وخستلو فبتعت ومخستل ابتاع منه خستل به په غروپای سره مخربن منه بوغ مخرب بوغ تل شنو نمبر حشی کلی کلی کسی البستان بوغ تل شي پی بنی سلیمه بنو سلیمه خاندون څه د کومه قبیله او علاقه باندې کې مخسلمغي باندې کې د ځای خستو د لپس سلیمه د کسی لوندې لیکلي پوسه به کسر اللام سیده ځکه کې بنو سلمہ رسیب فانه اول مال نس دو اول مغامول لکنه تاصلته فی الاسلام سمو د اسلام په دور کې راجا مکړلو ان کله نو مسلمان شوی کنه دا بوخصه د امازون تبر مول وګرځل څه من دي کې بیا کرل پرل شروع دینار ډیر روپۍ به متاصل شوله کله سبزی کری همدا شي د شي کې فاصل کې بل سره پیسې خکېږي
دې کې مو والا کې وازن یې لو کنه باب الحداد د ست باب یې لو کنه النجار مغه وازن بنو وسو ته ډېر صغیر او راځي کې خلاد راوړو کنه د باب فی العطار وګره عطار مغه وازن شو کنه حداد عطار نجار خیاط نساج دا باب ته په بیان دی اتر پیروش کې یمي لکه ولا خلق وته اتر پیروش کورته وته خاورتي اتر پیروش اتر او تل شي اتر او تل شي خوشبو تیل خرڅول بین تیل نه خالته خوشبو تیل نه تیل شي بین خو بین شول مطلق بین شو بین خوک بین بعد ددو بین خوک تیل نه وته بین خوګ وبيع المسك هم داشه تخرصوال شي مشك وعنبر وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله سمعت ابو برده مرددي ساچوک د بن ابي موسى عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام مثال ورکي مثل الجليس الصالح د خسړي ملګرا مثال دی الجليس يخسړي الصالح ز نیک سره کینیا د خسړي ملګرا خسړي سره پوسیدون کا کینستون کا سړای والجليس سو یو دی باد سړي سره کینستون کا او پسیدون کا سړی چې شدا کا مثل صاحب المسکی دا په مثال دی سړی د اتر پیروش سره کینی خو سړی سره کینی د سویل ک زبین تیلو ل سره کینا کونه واخلې یا به تکله کله والګی لاغونه صحیح سره او کنه خوشبو خو به درسي کنه د کنه کې وسره نو سوی او د ول جلیس سوی د باد سړی مثال څنګه ککیر الحداد لکه د کوم شد اوسپنی تو دی لرونه تیر کوي تبرګی تیر کوي ندی سراکین دو اکثر د سکواراتو ته پوک ډیر ورکه بابو زاوته یو ماشين وسره دونک نیو تل شي هغه نه یو مخه تیز اور وز یا سکواراتي ګرمه هغه نه کله کله سپن کی پسیږي انده شه ته لوګیا ونه وزي زنه لرګي به صحیح ور نه کوي هغه نه علاوه د علاقہ ګارمي زوی کنه غرمو مسم کې وسره کینی تکلیف به د تجامع به د ټولي لامبي وي لاندې شی به هغه نه علاوه کې دا شي جامو کې سپن کې ولاږي و بشليږي و بسيزي همدا شته لوګای نه وکړه خکړو خکې پیزو بنې د مواد را موتی خلی بنې د مواد را موتی سترګونه د مواد را موتی او کې وبېږي صحیح ده نه بعد سړی سره کینی همدا شته نقصانونه بده ترسيږي بیس لا يعدمك من صاحب المسك د خوشبو ولا نه خود خدای لري ما کا لا يعدمك سمانه د دینه خو ناشي لري صحیح ده دینه خو نشي لري ام من تشترو کچې تنی ونه وخی به خلی کنه وای من تجداري خو نه خوشبو خو د تمیلوش وکیر الحداد او د اوسمن ول سکون شدا ذکرګار او لوهار او مهار صدا يحرق بيتك کدا شي زنه زوی کی قرب توسزه کدو د ملګری خو کله کله در پر وروړي کنه شيونه یره نن خم پنځل لرونه رواني تاسو کور کې ودا اور بالکو هغه د تبیډای وسوله دلی ته اور ور کړه صحیح ده ټوله دلی سیزولیا او سبا کې به تجامی وسیزه او تجد منه ريحا حبيطه یو چې بدبوی لوګي خو د تولګي کانور سنوي باب ذکر الحجام دا په دې بیان دی حجام کې حجامت کله کله دي تایل شي سړای شي کوي د ویني وبسل ول ډیوټي شروع کی کور شروع کی سینګي لگانه او تل شي اخکار سره ما کی خلکو نو بسلا پچنه لگانه او تل شي پچنه لګوانه لگانه اخکار سره وینو بوسری تل شي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك قال حجم ابو طيبه یو سړی او حجامت کولو دی پیغمبر اسلام ته حجامت کړو سیدا دلون دي شلی کړي ابو طيبه لون دي اسمه نافي دي سړی نامه نافي وها کنه وهو مولا محيصه ابن مسعود د محيصه بن مسعود سے مولا او غلام یو سیدا محيص ونه د ټکه محيص ورته وای سیدا دی حجامت شته لګول رسول الله صلی الله علیه وسلم فامر له بصاع من تمر پیغمبر اساس دی په بداله کې د تشاور کوي یو غدي کجور ور کوي او امر اهله او دی کور ولکم خالو کنه دی کورنۍ ولا چوبو دغه ابو طيبه کورنۍ خال چوبو خو مخیصه سه ابو کنه مغو غلام نه وکاسه خو مغو ته ویلو کنه ستوس شکه یو خفیف من خراجه دینه ټیکس لا کام کایو ینه تاسو ته سورېږي کې 200 روپۍ خو مخور وړه کسه کوي کنه خو نن نه باتو تکامي کې ونیم شل کې لکه چوب د سره لګولې
سو خو مخو سانن شل جوړي به خرڅای د دې سره ولګي یا جوړو ولا سره دیو تل سره شل په مال زمو ظالم د کوم زوی تستای خپي وشل د په مزل بنه وتل شل نه بعد 15 خرڅا دي چې شینل شي خراج الا کول سیدا ایو خپي په څه معنا ده کام کایونه چا من خراجه ټیکس مزدوري ډیر باندې بوج ما چوي غریب باندې وبي قال حدثنا مسدد د ټکا قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم د حجامت ولا شای کړو واعطى الذي حجم د چوت حجامت لګول هغه ته چیر کړو روپیا ور کړی بداله کې ولو کان حراما کثیر دا کور حرام سو اگانا لم يعطيه به روپی چې تیر کړي به خنیر کړي حرام نه دی مکروه ده بس مکروه تنزیهی ده د ډېر پیدامان شته کسړی دی مو کې یا سار کې خوږی یا بدن کې ټټواکو کې خپو کې نو دا سوال لګی دي سره سړای بالکل برابرۍ کې داد شده سنت وی علاج وی سنت طریقہ ده علاجم د ډېر پیدامان شته خدا ماهر کاس نه لګای د سینې سار چوغي ول ګراک کاټ کی او پالواږي کې لګول شي هغه ټیم کې مړی شب نه خوري خېټې بنه خېټه 2-3 غنټې مخکې نه نور اب ساتي کړ د حجامت لګای او دی خپل په وایند دی بدن کې کوم زین مغزي بنه لګي غنه خاطوت ولا ګول ک نقصان دواره سوال چوته قاتل شول به در باندې تاون رسی د حجامت شد توبابت دی و ډاکټرې د بل قسم ته دا دو شد سنت طریقه د ډیره زیاته پیدامنه د هدي نشته باب التجارت دا باب د بیان د تجارت کې فيما يكره لبسه للرجال والنساء غشون په باره کې تجارت کول چې هغه ولا غستول سدي خزو نه ته مکروه لکه د لباس خرڅاوي څنګه نه رو خزو ته مکروه نو دا څنګه د وزدي اندي ولا مسالې د تخای وبه قال حدثنا آدم علیہ السلام نه د حاکنه آدم چې شتل شي یوروي ده قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو بكر بن حفص قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال دا روایت کې ابا جان صاحبنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر پیغمبر سمي پر کې عمر صاحب ته ورغوستا ول شب بحله خرير درشم ولا ایوا ټوکړه حله کپړو تل شي جمو تل شي ورغوستا ولا او سیرا یا سیرا کپڑا وا سیرا سیرا یل شي کنه سیرا خزینه مال حقیقت دی سیرا د لفظ حریر خو شمه تل شي کنه د سیرا چې تل شي په سبا ګره خاشي کې لیکلي چې سیرا معنا د هغه ټیکری تل شي څنګه کې زیړې لکيري وي سیدا ماغه تل شي کوم ټیکرا هم ور کې شوی ټکونه ور کې نقش نگار ور کې نقشي مکشي فراها عليه دا ټیکرا څه ده پیغمبر سم عمر سے بن وقتل سدو خدي استعمالي فقال وتويل سن لم ارسل بها اليك تو ته مددي ته نو درسته ولا ها کنه سلی طلب سهارت وای غستای انما يلبسها دو ټیګری خو هغه خال غستای من لا خلاق له ساغه د پر اخرت کې څه حصہ نه خلاق حصي تل شي انما بعثت اليك د متددي ته درسته ولا لتستمتع بها سپایدا ونه وخل پایدی په شل قسم دي یعنی تبيوا خارسي کې پیغمبر علیه السلام ته زدم درستول غل کده بغستوالی د پاری ځون باندې نه دو خو بلې طریقې سره ونه پیدا استوال شي ځون ته زما کې بني غوړوا همدا شي ته شکوا ولم بيګي وسره تلیو په ځای استعمالول شي کنه شي استعمالوان دا خرڅول شي ځون ته د شاده ته چوک دیر کې ساعتو سره جوړ نه وي هغه بل شو بني خارس کوي خپلونه کې چتر کې رشتہ دارونه کې یا مالګرو ته ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها من المؤمنين ان اخبرته ان اشترت وسيشي بي ببارك خاي ان اشترت نمرقه عائشه بي پر کی وا کپڑا وسلا نمرقه چشتل شي کپڑے تل شي 5 نمبر خاشي کی ور باندې وضاحت کړه جمع نمارق رسی نمارق ونمارق مسبوب قرآن کې شتو کنه زده خلکو لپاره تاکي بشتري وګړول شي جنات کې مسبوب وتون کاتور په کاتور نمرقه واړی تاکي تل شي همدا شته جمع ممل ټول شونه تل شي بس کپړی ولا شاید دو از دې د وخت له پیه تصویر دي کې شکلې ورکی تصویر منه شکلې د روحاني شونه ولا روح سور کی فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم کله سپیمر سم د وخت له قام على الباب دروازې بني ودر درنواتلو نسیدا فلم يدخله نر وتلو دو عائشه بیبي څخه عربت په وجهه الکراهیه موي مخ کی
خفاتوب وکتلو خفا ورنه سیده خفاوالی می وکتو فقلت موتی چې یا رسول الله توب الى الله و الى رسول زما فای غواړم ما غلطي وشوه ډایرک پوه شوله خانه دا خبره کوي پیغمبر علیه السلام ته ویلو چې یا رسول الله زما فای غواړم نه څه غلطي شوه ما ده اذنبتو مو څه خطیده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ علیه السلام دې ما بال هذه النمرقه دغه بشترته کی ساله تتینه ګوري ویل تصویرونه نه کاسي قال دغه قلت موتویل یا رسول الله اشتريت على قدم متخستيا لتقود عليه ستور منكني وتوسد ازون تکیف زوی کی غدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیه السلام تو فرمایلو ان اصحاب هذه الصور دغه شکلونو جوړون کی خالص دي يوم القيامه قیامت رضی يعذبون دوته بعذاب ورکول شي فيقال لهم دوته بدا ویل شي الله طرف نه احيو ما خلقتم د کوم شیونو تصویرونه مو جوړ کړی دي کی 100 واچوي چې شوا چوي 100 ور واچوي د چو کول نشي وقال بویل په مثلا ان البيت الذي فيه هذه الصور هغه کور څخه کې د شی ته شکلونه ورکی کنه لا تدخله الملائکه هغه د رحمت له فرشتي نه داخليږي حفاظتي فرشتي رسی رحمتي فرشتي وتا نه رسی